اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دی آیه ذیل کې مو گزشته گفتگو کې څو وجوهات ذکر کړي وو، څو ویلې مو دعا کوو، دعا مو نه قبلېږي. او قرآن کې څه ودعونی استجب لکم، څه تاسې دعا وکوئ زه تاسې دعا قبلوم. و مو دعا کوو دعا نه قبلېږي، څه وجوهات دي؟ یو بل ځای کې څه اجیب دعوة الداعی اذا دعان، کله چې دعا کوي هغه دعا زه قبلوم، زه جواب ورکوم خدایي. نو ډېر خلک داسې دي چې دعا کوي او دعا نه قبلېږي. څه وجوهات دي؟ ځینو ته مو اشاره کړې وه، گزشته گفتگو کې بیان کړي وو، او څو ته دې گفتگو کې مو اشاره کوم چې امیر المومنین نه چا پوښتنه وکړله چې کله امیر المومنین کوفې مسجد کې خطبه ورکړله، جمعې خطبه نه کله منبر نه سرکوش ولو، یو کاسو نه پوښتنه وکړله څه وجه ده چې مو دعا کوو دعا نه قبلېږي. و خدایه څه ادعوني استجب لکم، تاسې دعا وکړئ تاسې دعا زه قبلوم، و مو دعا کوئ مو دعا نه قبلېږي. څه وجه ده؟ امیر المومنینو ته اته شیان بیان کړل چې اتو شیانو وجه نه تاسې دعا نه قبلېږي. اول شی دا چې انکم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. اول شی دا چې تاسې خدای معرفت هو حاصل کو، در ته پاته ولګل چې خدای شته دی، خالق دی، قادر دی، سمیع دی، بصیر دی، حاضر و ناظر دی، علیم دی، بصیر دی. در ته پاته ولګل چې خدای موجود دی یو، خو هغه حق ماده نه کړلو، دی وجه هغه معرفت تاسې ته هېڅ فایده نه دی کړله، هغه معرفت یې تاسې بې فایدې لوړل، او دی وجه نه تاسې دعا نه قبلېږي. چې خدای کله حاضر و نظیر ده، په کار د انسان زندگی داسې تېروي چې هغه عملی زندگی کې هغه اثر وي. چې کله خدای کس حاضر و نظیر ده، نه انسان په کار د خپل اعمال و کردار داسې کې چې خدای نه حیا کې موجوده وي، هغه کې ګناه نه وي. کله چې خدای نه حیا نه وي، خدای معصیت کېږي، نافرمانی کېږي، دی مطلب دا چې کوم معرفت خدای متحصل شوی دی، چې خدای خالق دی، قادر دی، سمیع دی، بصیر دی، حاضر و ناظر دی، هغه معرفت مو ته هېڅ فایده نه ورکوي. و دې وجې نه موږ دعا نه قبلېږي، خدای مو دعا نه قبلوي. یو شی دا شو. دویم شی دا چې انکم آمنتم برسوله ثم خلفتم سنته، چې تاسې یې خدای نماینده، خدای رسول باندې هو ایمان راوړل چې دی خدای رسول دی، خدای طرف نه مبعوث شوی دی، خو هغه سنت باندې عمل نه وکړلو، هغه سیرات باندې عمل نه وکړلو، دی وجه نه تاسې دعا نه قبلېږي. رسول الله سنت باندې تاسې عمل نه کوئ. بل شی انکم قرأتم کتابه المنزل علیکم فلم تعملوا به. بل شی دا چې خدای کتاب قرائت هو تاسې کوئ، تلاوت کوئ، پڑھوئ، قرآن پڑھوئ، هغه باندې عمل نه کوئ، عمل منو نه وکړو. روزانه قرآن تلاوت کوئ، قرآن کسوئ، خو هغه باندې عمل نه کوئ، دی وجه نه تاسې دعا نه قبلېږي. څلورم شی انکم قلتم انکم تخافون من النار. څلورم شی دا چې تاسې وایئ چې مو اور نه ډارېږو، جهنم نه ډارېږو. ثم انتم فی کل وقت تقدمون الیها بمعاصیکم. او بیا تاسې روزانه داسې کارونه کوئ چې هغه تاسې جهنم ته ورنږدې کوي، یعنی ګناهانو ارتکاب کوئ چې هغه تاسې جهنم ته ورنږدې کوي. فأین خوفکم، تاسې خوف چېرته دی، ډار چېرته دی؟ تاسې چې موږ جهنم نه ډارېږو، بیا هغه کارونه کوئ چې هغه تاسې جهنم ته ورنږدې کوي. فأین خوفکم، امیر المومنین تاسې خوف چېرته دی، کوم ځای کې دی ډار؟ د دې وجې نه تاسې دعا نه قبلېږي. سالته یې جهنم نه ډارېږو، بیا کارونه داسې کوئ چې هغه تاسې جهنم ته ورنږدې کوي. پنځم شی دا چې انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنه. تاسې دا چې موږ جنت غواړو، جنت خواهش لروئ تاسې چې موږ ته جنت میلاو شي، جنت ته مو لاړ شو. ثم تفعلون فی کل وقت ما یباعدکم منها. بیا تاسې داسې کارونه کوئ چې هغه تاسې جنت نه ورې کوي، یعنی ګناهانې کوئ، هغه وجه نه تاسې
جنت نه وریا کېږئ. فأین رغبتکم امیر المومنین چې تاسو رغبت چېرته دی؟ تاسو صرف په خولې وایئ چې موږ جنت کې رغبت د جنت مو غواړو، فقط خولې سره نه میلویږي جنت. تاسو داسې کارونه د کوئ چې هغه وجې نه تاسو جنت نه دی وریا کېږئ، دې وجې نه تاسو دعا نه قبلېږي. شپږم شی انکم اکلتم نعمت المولا فلم تشکروا علیها. دا څه تاسو مولا یعنی خدای نعمتونه خورئ خو هغه شکر نه ده کوئ. ټوله مادي او معنوي نعمتونه خدای هغه نه تاسو استفاده کوئ خو هغه شکر نه ده کوئ. که شکر ادا کوئ فقط خولې سره، او خولې سره شکر نه دی چې انسان فقط وایي چې شکر لله. شکر یعنی انسان اطاعت وکړي، خدای بندگی وکړي، ی خدای احکاماتو ی قرآن پیروي وکړي، دې ته شکر نه یایي. او چونکې دا تاسو نه کوئ، نعمتو شکر د نه ادا کوئ، دی وجه نه تاسو دعا نه قبلېږي. وام شاید ان الله امرکم بعداوة الشیطان وقال ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا. بل شاید تاسو ته خدای حکم درکړی دی چې شیطان تاسو دښمن دی. خدای د تویل چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن دی، ته په کار دغه ته دشمنی وکړي او تاسو څه وکړه؟ شیطان سره تاسو دوستی وکړه، ایمان فرمانی مو وکړه او شیطان دوستی مو وکړه. ایمان خبره منو منله او شیطان خبره مو منله. نه خدای حکم نفرمانی مو وکړه چې خدای ته ویل چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. هغه سره دشمنی وکوئ، هغه سره دوستی ما کوئ، چونکې تاسو دوستی سره کړی ده، شیطان خبره منوي، دی وجه نه تاسو دعا نه قبلېږي. اتم شهادت انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیونکم. سوی خلکو عیبونه تاسو خپل مقصد جوړ کړی دی. خلکو عیبونو په باره کې تاسو تجسس کوئ، هغوی پسې څارئ. وعیوبکم وراء ظهورکم. او خپل عیبونه مو څټ ته چولی دي، هغوی باندې تاسو نظر نشته، خو خلکو عیبو سې څارئ، خلکو غلطیو سې څارئ. د دې وجې نه تاسو دعا نه قبلېږي. په کار د انسان خپل عیوبو ته اول توجه وکړي، خپلو غلطیو ته توجه وکړي چې کوم ځای کې زه غلطي کوم. ډېر خلک داسې دي چې هغه نورو خلکو غلطیو ته توجه وي خو خپل مغه غلطي خپله کوي خو خپل ځان ته توجه نه وي. د دې وجې نه هغه دعا نه قبلېږي. هغه نه بعد امیر المومنین یې چې کله چې دا شی تاسې حالات وي نو څنګه به تاسې دعا قبلېږي. تاسې خپله د کومې دعا وقت سددتم ابوابه وطرقه، دعا قبلولې دروازې تاسې خپله بند کړي دي چې تاسې دغو اعمالو ارتکاب ده کوئ، دا غلطۍ ده کوئ. دې وجې نه هغه نه وروسته یې چې فاتقوا الله واصلحوا اعمالکم. که غواړئ چې دعا مو قبوله شي په کار دی تقوا الهي اختیار کوئ، خدای تقوا اختیار کوئ، خدای نه وډار شئ. واصلحوا اعمالکم، او دغو خپلو اعمالو اصلاح وکوئ. که غواړئ چې دعا مو قبوله شي په کار د اعمالو اصلاح وکوئ. واخلصوا سرائرکم، وخپل باطن پاکوئ، خپل نیت اصلاح وکوئ، باطن پاکیزه کوئ. وامروا بالمعروف وانهوا عن المنکر، امر بالمعروف وکوئ، نهی عن المنکر وکوئ. ویلو یو غټ رکاوټ چې گذشته مو بیان کړو، امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا فریضات تر کوله ده، دی باندې څوک عمل نه کوي هغه دعا نه قبلېږي. فیستجیب الله لكم دعا. که تاسو دا کار نه وکړئ خدای تقوا اختیار کوئ، خپل اعمال اصلاح وکړئ، خپل نیتونه صحیح کوئ، خپل اعمال صحیح کوئ، امر بالمعروف وکړئ، نهی عن المنکر وکړئ، نو دعا به تاسو قبول شي. کني تاسو دعا خدای نه قبلوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.